بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك ما تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سلورم سپارہ سورة آل عمران آیت نمبر 192 یوسل دونوی د سورت اختتام دے مسئلہ د توحید پللہ ملک السماوات والارض سر دوبارہ معاد شوا ورسره دلائل شروع کړل چې ستاسو د پاره په بادشاہي د اسمانونو او د ځمکې کې یا په پیدایش د اسمانونو زموږ کې ډیر دلایل دي. دا دلایل به څوک معلومي؟ اوخيار. اوس دا اوخيار څوک دي؟ دا هغه خلک دي چې د الله رب العزت ذکر کوي او ورسره فکر هم کوي د الله رب العزت په توحید کې، د الله ر توحید د پاره. نتیجه دا شوا چې کله د ذکر او فکر سوچ برابر شو نو د الله او پیژندو، نو چې کله الله او پیژندو اون د په جواب باندې د الله د توحید او د الله رب العزت ته دعاګانې سوالونه شروع شو. نو پرون یو سوال هغه ویلو، بلکې د یو سوال ویلو چې د ویلو چې الله دا استا فضل ندی پیدا کړی، یعنی اول د الله د ربوبیت د الله د توحید اقرار وکړو چې د الله هیڅ یو کار فضل نه دی، هیڅ یو سیز د الله فضل او عبس هغه نه دی. نو اوس په دې آیت کریمه کې دویم سوال ذکر کوي. الله تعالی فرمایي ربنا یا رب زمونږه انک یقینا من تدخل النار غچالڑا چته داخل کی ورتا فقد اخزیته نو ترسوا کی ول شرمتا غلرا تی ورتا داخل کی پس وجا دا اغا وجه ذکر کئ، اغا نتیجه ذکر کئ چې اغا ورتا داخلي دلی ورتا ولی داخليږي زکه د فکر او ذکر نه دی کړي، د توحید نو پیجاندلې، نو چې وی نه پیجاندو نو دې چې د توحید نه لری شو نو څه شو؟ مشرک شو، کافر شو. ځکه چې سړی موحد نه الله ونه پیجني خو لکه گمراه بشي، نو چې گمراه شو نو هغه گمراه کېدل او د مشرک کېدل سبب د جهنم د داخلي دو شو. نو دی وی چې ربات یقینا ته چې څوک داخل کې ورتا په سبب د دې شرک چې چا ستا معرفت نه حاصل کړي په سوچ او فکر سره، نو فقط اخذته نو ترسوا کې اغلرا فقط اخذته ته رسوا کې مطلب دا چې د سوچ برابر نشو نو دی او شرمېده. زکه چې مؤمن خو اصل کې جنت د پاره یا انسان خو د جنت ته پاره، خو لیکن دې جنت ته جوړ نشو نو شرمېده. زکه چې د رسوای ځای ته لاړې، جهنم د رسوای ځای دی. نو فقط اخذیتا تحقیق سره تا رسوا کدلرا وما للظالمین من انصار او نشته لپاره ظالمانو څوک امدادیان. یعنی مطلب دا چې د الله اون پیجاند، چې الله اون پیجاند نو د جهنم ته لاړې او شرمېده. نو چا به وی چې الته کې دي چې څوک تلاس واچي، لکه څنګه چې ګناګار مؤمنان داغي په حق کې چې کم دینو نیکان خلق شفاعت کوي، پیغمبر ولا شفاعت کوي، اولیاء شهدا نیکان دغه خاندان خلق هغه ولا څه کوي؟ شفاعت کوي، خو حق دی. خو لیکن هغه خلقو چې کم از کم موحدو خود چې الله توحید نه منلې نه پیژندلې، نو در پاره اوس هیڅوک امدادي نشته چې داغي قدرې هغه شفاعت ورته نصیب شي. نو وما للظالمین من انصار
نشته د پاره ظالمانو سو کیمدادیان ربنا ای رب زمونږه اننا سمعنا منادیا دا درېمه دعا ذکر کی روستو د عقیدې د توحید نه او د بچ کېدو د شرک نه چې سبب د جهنم ته راتلو وو دا غې نه پس درېمه خبره ذکر کړي او هغه د ایمان په الله باندې او په قرآن باندې او په رسول باندې نو ربنا ای رب زمونږه اننا سمعنا یقین مونږ واورېدو منادیا یو आवाज کوونکې ینادی چې आवाज کول ایمان طرف د ایمان ته یا ایمان ایمان ته مونږه یو आवाज کوونکې واردو چې د طرف د ایمان ته سکاو دعوت ورکاو او سیوی پر خپل دعوت کې پر خپل आवाज کې دی وی چې ان امنو بربکم دا چې کله کې ایمان راوړی په خپل رب باندې داغه منادی आवाज داو چې تاسو په خپل رب باندې سره وړئ ایمان راوړی اوس دا आवाज کون کې سوک ته نو یو قول دار ابن مسعود او ابن عباس رضی الله عنهما اغي وای چې دې نه مراد نبی علیہ السلام دی نبی علیہ السلام आवाज کړی دی چې خلکو ایمان راوړي قولوا لا اله الا الله تفلحوا خلکو لا اله الا الله وای یعنی په الله باندې ایمان راوړي نو کامیاب بشي یو قول دا چې دې نه مراد نبی علیہ السلام دی دویم قول د محمد ابن کعب دی او ذات قتاده دی اغي وای چې د منادین مراد आवाज کوونکې قرآن دی ځکه اوس خو نبی اسلام نشته کنه رسول الله سلام خو نشته چې خلکو ته आवाज وکي داغه سنت پاتې دي خو لیکن یو आवाज کوونکې پاتې دی چې هغه قرآن دی نو قرآن هم आवाज کوي طرف د ستا ایمان ته چې وا خلکا ایمان راړی په خپل رب باندې اشاره دی تدا چې قرآنی کریم زدکړه دا اصل کې د ایمان زدکړه ده د قرآنی کریم خبره اوریدل دا ازدکول دا په حقیقت کې د ایمان زدکړه ده او دا طرف د ایمان ته تللی نو دا جنتی چې کم دی دا چې کم سړی موحد شوی دی دا درې مدعا ده چې یا الله کلامو د دې منادی आवाज ورته طرف د ایمان ته چې دا आवाज کو چې ان امنو ایمان راوړی پچا به ربکم په خپل رب باندې نو موږ څه چالو کو فآمنا پس مونږه فورن ایمان راوړو چې مونږ ته د پیغمبر د خلی आवाज را ورسېدو مونږ ایمان راوړو چې کله مونږ ته د قرآن आवाज را ورسېدو نو مونږ ایمان راوړو دا نخه د چا شو د مؤمن شو دا نخه د چا شو د مؤمن شو چې د پیغمبر आवाज ووري لکه سنت د نبی علی السلام حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم را ورسېد نو دې بدانه و چې ورګری کې د ما نقصان دی زبر کې سوچ کوم چې زده کم کس دې نه کما و ته اوسګاریګم کنه اوسګاریګم عمل پیو کم کا عمل پیو نه کم نه فآمنا فورن پی جما ایمان راړو فورن بغیر د سوچ نه بغیر د تاخير نه او یا د قران आवाज وریدو نو دانه چې یاره قران کریم ته سو کوسګاری کی سړیا نه دی وی فآمنا مونږه فورن ایمان راړو نو چې مونږه یا الله ستا منادی ته مونږه وکي خودو ایمانم راوړو داغه په आवाज باندې مونږه آمنا وې نو دا مونږ یو نیک کار وکړو نو یا الله سو کې چونکه مونږ ګناګار یو زدي نه مخ کې بزمون ډېر کمی کوتاهی شوی ځکه چې وسړی د پیغمبر आवाज او قرآنی आवाज نه اوریدلې نو خامخا کوتاهی خو به کنه په عقیده کې به کمی په اعمالو کې به کمی په معاملاتو کې به کمی په اخلاقو کې به کمی نو دلته دې سوال لګی ربنا یا رب زمونږه فاغفر لنا ذنوبنا وبخي مونږ ته زمونږ ګناونه وکفر عنا سیئاتنا ولرکه زمونږه اغه مصیبتونو زمونږه بدای زمونږه سیئات او ذنوب زمونږه لرکه فرق د ذنوب او سیئات سره علماء بس ساده فرق کړي لري فاغفر لنا ذنوبنا بخنو کې مونږ ته زمونږ د لوی ګناونو وکفر عنا سیئاتنا او لری کې زمونږ واړه ګناونه یا الله واړه ګناونه زمونږ لرکه غټ ګناونه زمونږ سکه لرکه وتوفنا مع الابرار او فات کې مولرا سره د نیکانو
یعنی یا الله د نیکانو په شانت معامله زمونږ سره مو کې چې زمو روحونم د نیکانو خلکو سره یوځای شي. د چا سره یوځای شي؟ د نیکانو خلکو سره یوځای شي. نو څومره بهترینه دعا ده. خدا دعا پس ملاو شو دا اولی د منادي आवाज اوریدل لري. د منادي مقابله نه ده کله خلک مقابله کوي. قران आवाज چې څومره اوري لکه دا اوس ډیری داسې بس الله دې ته هدایت نصیب کړي. ويره جی قران کریم مزدا کوي او کچا و تناسق عقیده به خراب شي او دا بو شي. حالانکه د قران आवाज ایمان جوړي. د قران आवाज ایمان څه کوي؟ ایمان جوړي. د قران نه چلري کیږي ایمان به خرابيږي. روره غره دا یاد ساته په ګناي کبیره او په صغیره په ټولو کې باخته کیږي. او چې قران ته نږدې کیږي نو د قران کریم کمال دار چې یو ایمان برابرای او بل دا چې الله په واړو لوی ګناونه سکي دا په الله معاف کوي. مونږ دې د پاره ناسیو چې مونږ ته الله زمونږ ګناونه سکی دا په مونږ ته الله معاف کوي او الله زمونږ حشر د نیکانو سره وکي. دې د پاره لګیایو. نو وتوفنا مع الابرار او وفات کې مول را سره د نیکانو. ربنا یا رب زمونږ واتنا دا پنځم دعا ده. اے رب زمونږ سلورم دعا وآتنا اور راکی مونږ ته ما اغا وعدتنا چې تا وعده کړی د مونږ سره علی رسولک علی رسولک اے علی لسان رسولک په جبر خپل پیغمبرانو. یعنی دا اوس نتیجه شو. اول سو یا الله مونږ ته توحید نصیب قرار ستا سي پزول نه دی پیدا کړی نو توحید قبول کو. دویم ربنا کې داو یا الله مونږ د جهنم نه بچ کې اسنه چې مستا مخالف شو. دریم سوالو هغه داو چې یا الله مونږ چې کم دینو دا سکه مونږ ته زمونږ ګناونه معاف کا. نو څلورم سوال دا شو چې یا الله تا چې د مونږ د پاره د پیغمبرانو په جبر کوم خبرو اعلان کړی دی د جنت د رضا د بخشش. یا الله مونږ ته هغه خبره سکه هغه مونږ د پاره اوس رښتیا کې او مونږ له اوس اقرا کې. نو ربنا یا رب زمونږ واتنا راکې مونږ ته ما اغا وعدتنا چې تا وعده کړی د مونږ سره علی رسولک په جبه د خپل پیغمبرانو. ولا تخزنا یوم القیامه مرسوا کې مونږ لرا پرز د قیامت باندې مونږ سره کې رسوا مکه اسنه چې په دنیا کې نمونم د مسلمانانو نوم را باندې مسلمانانو په جهنم کې بیا مونږه د کافرو سره یو شانته ناسیو. نو دا ډیره د شرم خبره هغه ویره که زه خو هندوم لکته دلته سکه نو موږ ورته چې بس مونږه سینوم د مسلمانانو خو نور کارونه تاسو نه خطرناکو. ولا تخزنا یوم القیامه مرسوا کې مشرمه مولا پر د قیامت باندې. انک لا تخلف الميعاد یقینا ته خلاف نه کې وعده ته خپل وعده خلاف نه کې. نه یا الله مو سره جنت او دارنګ د خپل پیغمبرانو په جبه کړی شی وعده مو سره سکه هغه مو سره پورا کې. نو دا د فکر او د ذکر 15 خبرې شوي سالور. خو په دې سلورو آیتونو کې پر سلورو آیتونو کې 15 ربنا دي. سو ربنا دي 15. د دې وجنا یو عالم په دې باندې لیکلی دي حسن بصری رحمت الله علیه لیکلی دي چې دا 15 ربنا ویل دا الله دلته د استجابت په ځای کې ذکر کړل. او بل یو روایت کې دي د امام جعفر رحمت الله علیه داغه روایت ته که یو سړی د لوی نه لوی تکلیف کې اخته شي سمې وي یو سړی د لوی نه په لوی تکلیف کې شي اخته شي او یا چې کم دی د څه اجتی 15 پیری دی په خپل دعا کې 15 پیری دی یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا دا دی وی الله ته خپل سوال مخه ته کې الله بوله تکلیف لري. مونږ له اول دعاګانو چلم ناراضي کنه مونږ له دعاګانو چلم ناراضي واغلی کلی چې په خپل دعا کې 15 پیری ربنا ربنا یا ربنا وای الله به حاجتم پوره کی او الله به هغه مصیبتم سکی الله به تل لري کی. نو الله دې زمونږ مصیبتو تکلیفونو هم سکی لري کی. نو ربنا یا رب زمونږ انک من تدخل النار یقینا ته چې څوک داخل کې ورته فقد اخزیته نو ترسوا کی غلرام وما للظالمین من انصار شه د پار ظالمانو سکیم دادیان. ربنا ای رب زمونږ اننا سمعنا یقین مونږ وارد منادین یو واس کې انکه ینادی چې आवाज ګولې ایمانی مانتا او سی وی چې ان امنو دا چې ایمان راوړي به ربکم په خپل رب باندې. نو فآمنا مونږ فورا ایمان راوړو
ربنا نو یا رب زمونږه فاغفر لنا ذنوبنا بخنو کې مونږ ته زمونږ د ګناونو وکفر عنا سیئاتنا او لري کې د مونږ نه زمونږ مصیبتونه یا واړه ګناونه وتوفنا مع الابرار او مرارنګ وفات کې مولا را سره د نیکانو په ملګرتیا د نیکانو کې ربنا ای رب زمونږه واتنا را کې مونږ ته ما اغا نعمتنا وعدتنا چتا وعده کړی د مونږ سره علی رسولک په جبر خپل پیغمبرانو ولا تخزنا یوم القیامه او مر سواکه مولا را پرز د قیامت انک لا تخلف الميعاد یقینا ته خلاف نه کړه وعده صدق الله العظیم دعا وکړه الله عمل کولو توفیق را کی ته زموږ رضاش دا چې څومره سبق مو یا الله د دې دعاګانو کې زم پوره حصہ وکړي او دا 15 وړه دعاګانې یا الله زم په حق قبول کړي د ټولو مسلمانانو په حق قبول کړي یا الله مونږه د هر قسم ګناہوں لوی وړو ګناہوں بچ کړي جهنم د دخول نه بچ کړي او یا الله هغه وعده چې د پیغمبرانو سره تا کړی دی یا الله زم په حق قبول کړي مصیبتونو تکلیفونو بچ کړي څومره وفات شوی دي قبرونو نور نه ډک کړي ګناہوں په نیکانو په نیکو باندې بدل کړي یا الله زم تاسو ټول نه رضا شي مصیبتونو تکلیفونو زم لري صلی الله تعالی محمد وعلى اله وصحبه اجمعین برحمتک یا